همدارنګې فضیل بن عیاض رحم الله علیه چې یو سړی راغله او ورته ویل چې ما ته څه د خیر خبرې د خیرخواهي خبرې وکړه. نو هغې ورته ویل چې تا پلار مړ دی که ژوندی دی؟ نو دوی ویل چې ما خو پلار مړ دی. نو فضیل بن عیاض دی چې ته ما مخ نه پاسه څه، ځکه چې د سړي پلار په کور کې وي او مړ شي او د پلار د مرګه بعد هم دی چې دی خلکو دی چې ما ته نصیحت وکړي او دی خپل ځان د نصیحت محتاجه ګڼي، د سړي ته د نصیحت کولو څه پیدا نشته. ځکه چې سړي یو خو انسان مرګ چې دی، مرګ یو ډېر عبرتناک شی دی، په مرګ کې ډېر لوی نصیحت دی. اول خو پکار دی چې تا په مخکې څوک مړ شي ته هغې نه نصیحت واخله، بیا چې دی د تا خپل پلار مړ شه او د کوره جنازه ووتله هغې نه هم ته نصیحت نه اخلې او بیا هم سر وي په دنیا کې چې یاره ما ته خو څوک نصیحت وکړي، نو داسې سړي ته بیا د نصیحت کولو څه پیدا نه وي.